دا لاول ما تاسو سره دلته کې دا عبارت ولیکو ښه دی نه تاسو سره قاعد دی او دې کې دوه نسخې دي یو وثانیه دی یو زمونږ سره چې کوم نسخه را سره قاعد کې سره ثانیه دی لاول دومره ځان پوهږئ چې دا کوم اعتراض چې دی کوي دا چا چې اعتراض کړل دی جواب کوي دا په دې دا چې کوم زمونږ سره ده که نه په دې دا اعتراض نشته پس منظر مې ځان پوهږئ ښه تاسو که ما دا دغه راواغست چې هغه نسخه راوالي دې کې دا نسخه لیکله څه مې درته وویه پوهېږې که نه زم ها هنا څه نسختان څو نسخې دي یو نسخه ده مع الباء ده یو بدون الباء ده هغه یودره یخشا وليخشى الذين آمنوا هو الثانیه ده دا اعتراض دلته په دې چا کړل دا ثانیه ګوره څه کوا دا بالاولى ده دا اولا جار ده مجرور ده با په داخل ده او دا علم الشرائع والاحکام يسمى علم الشرائع دا دې لپاره څه ده سمما لپاره مفعول اول لك ثاني تومي بار توي ثاني پدې کې عامل څوک شو پدې کې سمما شو کنه چې دا مفعول ثاني ده خو دا به عامل شو کنه یار او په اولا کې څوک عامل دی با نو دا معمولین شو د عاملین مختلفین دا معمول شو دی عامل ادا به عامل څه شو دا نسخه دا ثانیه په چا عطف شوه په اولا د بالا داخل شوه او دا علم التوحید دا په چا علم التوحید دا په چا عطف شوه نو دا عطف د شیئین شو شیئین څوک دي شیئین دا عطف دا شیئین شو په چا په معمولینو په چا کم معمولین اولا د عاملین مختلفین او دا به د چا پلار مال جایز کی ځکه دا واو نه دا په یو واو سره اصل کې دا واو دې دا ځوان عامل سره کاږي دلته عاملین دلته غباشته دلته هغه عامل یسماشته هغه چا راخو دو یو شی چې په یو شی عطف شي نو عطف شي دا عاطف څوک دی و نه یو نو کوم څه چې ذکر په جانب د چا کې معطوف علیه کې ذکر څوک دی البته با او بل یسمى نو هغه مراد په جانب د چا کې دا واو تاسو دا وی دا مراد کوس دا واو اصل کې هغه ځوانه راخو دو دلته وجود راوس او واو ضعیف ته کنه د دوه عامل نشي راکو دی دغه نحو ده د دې وجه نه دا عطف جایز نه دی دی اوس راغی ته اوس پوښیا څنګه چللی شي یا ایها الذین توبوا الی الله توبه نصوحا وایا څه وې دې په چاته شو ساته مس دا ثانیه په چاته شو مولا دې په دې اولا او دا علم التوحید منصوب ویا دا چا مناطب شو په علم الشرائع اوري کنه ته پاتې او د عامل شو د اولا با ملکل عامل معمول نکلم کنه او دلته دا واو راغی دا دوه عطف کو عطف د شیئین راغی فمعمولين پچا معمولين څوک دي اولا او علمني چې دوه معمولين د عاملين مختلفين دي لکه بعد یسمانه سره مختلفه ده او دا وګوره کاچې کې دا جایز دی دی وی د ذکر ده چې تعال ته سکارات تفصیلا شکن الا ان يكون المنصوب مقدما وګوره بس کافی دی ویل خو نیمه مگر چې منصوب سي
او دا غي مثال دا ګوره الته دا خو نه مجرور استغفر الله منصوب نه مجرور څه مگر چې مجرور مقدمه بیا خیر دی بیا کې دی شي دلته دا بیضا بچا عطب ده په سودا او دا شحمه بچا عطب ده په تمره هر تور تمره نه هر سپین څه وازګ نه او هر سورګره شاګل نه دا دې په عربو کې اورې چې چېرته سورګره دی او شاګولي ایا شاګل راغی ټول چګو باسي ویولې سورګره ده کنه انا کې دا جدا و غسره خپل سور روانو دا کوم سورګره و نو هغه ته سوې هر سورګره شاګول نه نو دلته دا ته هم دغه شان او په دې کې عامل څوک دی په سودا کې کلونه ها او په تمره کې عامل ماره په تمره کې عامل څوک دی ما كل سودا ته ما په کې عامل دی نو په دې تمرتون کې عامل څوک دی ما او په سودا کې عامل دی کلو عتب د معموله د دې دوه شی نه شو په معاملینو د عاملینو سو دغه د عامل د عامل نه جدا ده خدا ترکیب جائز ذکر دی چې المجرور مقدم کم نه مجرور سودا معنی کله مجرور بالاضافه مجرور بالاضافه د چا سره جس ځای کې بیا جائز وي دقه شانته دلته هم دقه څه چل کم ځای کې دا اوله مجرور نه دی په باسره الته هغه مجرور په اضافت سره او دلته مجرور دی په چا سره په باسره وو او تاسو پته را دولس منصوبات دي دولس ناسب دي اته مرفوعات دي اته رافع دي دو مجرورات دي دو جار دي او دو څه جر ورګي یو اضافت جر ورګي یو حرف جر ورګي نو هغه دا اضافت ته وجنه مجرور او دا زیاده وجنه تبا دا وجنه دې تاسو کته کو شي دا نسخه غوړې یاد ساته دا نسخه په هغه باندې دا د چې کوم اعتراض کړ دې دا چې بدل تا نه کم چې زمونږ سره ترکیب د اعتراض نشته ولی دا خو چې کوم دینو 20 ثانیه تیر نشته کنه دا خبره نشته جی وایي به وی ګورو جی هاذا من قبیل العطف دا جواب کوي هاذا من سو ندی وجنه ربر چې و 20 ثانیه دایره کله به هاذا من قبیل غلط کله بروي و 20 ثانیه او هذا انا كتان دبوز هذا من قبيل العطف على معمولين على معمولين عمليه والمجرور مقدم مجرور دم تشتبه چې 20 ثانيه دا بالاولى جبيشن بياخو جار مجرور دوه بجار مجرور باندې څه شو دغه مجرور نشو مقدم نو دا څنګه وي نو موږ لاول د توایو کاتب د دې کتاب کاتب د چا د خیالي لپاسه لیکي و 20 ثانيه ته بیا لاندې لیکي ول مجرور سو شین چې وس کوم غوته شین چې وس کا شین چې دینه اسکله پوښه به تر نه نو بل څه پکارو دل وسانه ته اخر غنه خلکارو زګه ول مجرور مقدم بیا پکارو اسی خو لګینه نه یا ها یو بل خبره تراشي قال في التلويح لا ولد التلويح عبارة تاستا لك التلويح قدر تشترى تلويح عبارة تاستا الأحكام الشرعية النظرية لك اعتقادات وش تسمى اعتقادية واسية ده كم ذكر أغلي بكم كتاب كأغلي أغا دغشو أولي مراد أحكام الشرعية ونا يعني بالشرع أغلي ده عقائد أو ده عقيدة النظرية من ده عقيدة تعلق ذاتي نو دې ته احکام اعتقادي وسوي تلويح کې داسي وایي تلويح کې سوي او بیا مثال څه کوي وکون الاجماع سو حجه سوال مې دا دی جی تا خو دې ته علم التوحید او صفات ویلي سو دام ستا کتاب دی او غم ستا کتاب دی دیو مصنف کتابونه دي سره چا کړل او تلويح چا کړل ستا په مابین د کتابین او ستا کې تعارض دی خوشه به تاسو کته ګورئ قال في التلويح دې مصنفین لبرد او دا ځکه حاشیه د خیالي لکم ز خیالي مولکل کوم په شرح باندې کو پوښه به دا حق صاحب د چا دی صاحب د شرقائد او صاحب د تلويح رجل واحد د چوک دی علامه تفتازانی دی او دل د بابل کتاب کې احکام شرعیه نظریه تسمى ذا
لكون ما يريدون والإيمان به واجبا دا سویل دی سوال دا دی چې دلته خو ته دې ته علم التوحید او صفات وایي که نه دا اعتقاد نو بیا دا کون اجماعي دا مثال صحیح دی یاره خو ته دې ته اعتقادي او اصلي وایي که نه نو دا او دلته دقه څه علم توحید او صفات وایي نو دې خو معلومیږي چې څه وایي د توحید او صفاتو نه باز کېږي او باسه کې دا چا نه کړلی او کون دا چې نه وایه که نه دیو نه الته دي شي ویلي وبه يزرو چې نه علم متعلق بالثانيه على الاطلاق علم التوحید اقرار شو کړه د دې معلومیږي چې على الاطلاق به علم التوحید او صفات څنګه نه معلومیږي ساده شرقایت نه معلومیږي چې د توحید د صفاتو نه بوزینه او الته به مثال کې څه پیش کړي هم ته دا مثال کې څه پیش کړي کون الامام حجتن دا اجماع حجت د الله توحید ده دا د الله صفات دي ته خو جدا خبره ده کنه نو دا کونه دا مثال تاسو څنګه پیش کړل دلته خو استاد نوم نه معلومیږي چې موضوع به توحید او صفات دي دین بوزینه پوښه په نو به یظهرو د دې دغه معلوم شو کم دی نه د دې تلوی توضیح د عبارت نه چې مثال کې کون الاجماع حجتن تا پیش کړل چرا مسائل د علم کلام دا صرف د توحید او صفات نه نه بلکې دین غیر کې دي شي څنګه مثال ته نه لکه الاجماع حجتن نو معلومه شو چې علم متعلق بالثانيه ثانيه کوم ده او دا ده کنه کوشه به احکام شرعیه دقه دي کنه چې دا یې تعلق د اعتقاد سره نو دا کنه على الاطلاق ما علم التوحید نه ولې څنګه حجت د اجماع د مسائل خو د اصول د فقه نه ده په دا نه پوښوي څه مطلب شو اے مصنف زبتا باندې ډېر سخت تیز گزار کومه پکاره جمته دا خبر الته کېدل ته یو خبره نه نو د دې څخه معلومیږي چې چا نه بنوزم او الته بیا هم دقه خبره کې دقه ثانیه دلته ثانیه دی اللي نو الته احکام شرعیه نظریه خدغه احکام شو چې متعلق تر اعتقاد پورې کنه د دې معلومیږي چې د اعتقادیت نصیحت نه ها نو بیا دا کول اجماع حجتنا مثال جوړ پیش کړل غلط کار دی کړل منګال ته بیا وایو دې نه ظاهر شو چې دا على الاطلاق په توحید نه د توحید او د صفات د خبره د شرافت د وجنه ذکر کړل دا چا د وجنه کې نور ډېر خبره په کېشته لګا دا پوښه به نو لکه دا شو کله دا خو بیا د اصول فقه نه ده پوښه خو خیر کې دې شي لہذا دا بکراله خبره پوښه والجواب جواب دا دی سوال شو کنه لکه مته دا به کېږي چې دا دسي مون جواب دا کوو ګورم کوی چې یعنی یو مسله د اصول فقه هم شو او دغه مسله د چا نشو د علم کلام نه مشو نو مونږ وایو چې د کار دی چې دا خبر الاول خلاول دا پټ تسلیم کا چې د توحید او د صفات د خبره حسرا نه ده کړې د څه د وجنه کړل غیر کې دی شي نو حجت د اجماع دا مسلې په علم کلام کې راتلی شي او تلوی کې د خبره سم کړل نو تلوی کې خو صفات د کون دا مثال پیش کول د دلیل شو چې د توحید او د صفات د موزم بل شي نه باز کوم او دلته مشکلو دلته علم التوحید دی له ها نو څه جواب شو دلته د توحید او د صفات د ذکر ولې دی د وجه شرافت د دین دی نو هغه چې کوم اشرف شی هغه وکړه نو په دې کې حسب نشته په دې کې حذر دومره پوښوم یو بل مثلا مجلس راځي اعتراض یو بل چې یو شی دی هم د اصول فقه نه دی او هغه شی دی د کلام نه دا څنګه دی شي دا یو بل سوال پټ دلته را پیدا شو غره بل سوال پیدا شو یو خبره خو حل شو به یزرونه جواب څه کوونه شو چې کوم د اجماع د وجود خیر دی کنه دا د اصول د کلام نشه کنه ضروري نه ده کنه چې بس یې په دې عقیده ساتل ضروری دي ډېر خبرې چې په عقیده ساتل ضروری دي په دې عقیده ساتل ضروری دي او ضروری نه ده چې خامخا د چانه باسي کوي د توحید او د چانه د صفاتونه نو الته خو تاسو صفاوي په تلوي کې خدلته خدای نو توحید او صفات ویل نو موږ څه جواب وکړو جګړه ته ختم شو د توحید او د صفات د تذکره د اهمیت توجنه ده د چا توجنه د اهمیت د شان توجنه مثلا غوال شو دا ټکراو ختم شو خو یو بل اعتراض په ځای پټ پاتې شو کوم یو چې اصول فقه نم ده تاسو به توجي په یو جهاد سره د چا نه ده او په بل جهاد سره د چا نه ده
یو شی د دوه علمونه کېدای شي یو شی التنا په دې باندې عقیده د مؤمن ساتل چې اجماع حجت ده دا د عقایدونه ده نو په دې لحاظ سره چې دې او په دې لحاظ سره د اصول فقه نه ده چې کنه چې دا حجت دا اجماع حجت ده الکه قران دا تاسو باول د کتابونو د فقه کې اصول شافعي کې تراول سره کې چې اصول د شرع سود فقه تلو دي دا خبره کوي نه جو به حجت هم ده په دې لحاظ چې مثبت د احکام ده چې احکام او اثبات څنګه قران کریم نه کیږي او د چا نه کیږي او دا اجماع دغه نه کیږي د حدیث نه کیږي نو د چا نه کیږي د حجت نه کیږي نو په دې لحاظ د اثبات احکام سره الته د بحث کړل او په لحاظ د دې سره چې په دې عقیده به ساتي مؤمنه نو دا دې نشته او دا خبره کوم ځای کړل جواب دار پوښې به چې دا مسله مشترکه بین اصولين اصول فقه واصول العقائد اصولين كم يوشو دلته اصوليين بناخه مشترك بين الاصوليين ايوه اصوليين دي هنا بين اصول التسميه قال لي اصول اغم اصول كتاب ده ادام اصول العقائد دي اصول سري فدوان اصولين کې شریک ده او مغايرت څنګه ده بحسب بحث ده البته د بحث په ویله اثر کېږي او دلته د بحث څه بنا چې موضوع د کلام معلوم ده او دام یو معلوم ده دا الاجماع حجه من حيث يتعلق باثبات العقائد دينيه او البته چې په اصول فقه کې د بحث کېږي په دې لحاظ سره چې مثبت درجه یو د دلایل د شرع نه هغه څوک ده حجت هم ده انت بدا خواشه کوټونو ټول وایي نو اله بکیږي اخلک چې پټه کړی کنه او دغه پیګو ګرځي چې ټریکټر نه بیا ګټونه نه والی شي نه ګټونه هم د سره په کشي باندې وایي ها